سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی دا مخال په مردان ام ام سی کې موجود یم ګرانو کتونکو هغه مظلومه طبقه چې هغه خواجه سرا ده هر سړی د سوچو کې و بچو کې خواجه سرا پیدا شي ناغه بس کوي او دا د قدرت چې کوم دی نو یو امتحان دی دا یو سړی نه و چې زما په بچو کې به خواجه سرا نه پیدا کی په زرګو خواجه سرا په دغه پښتونخوا کې ووجل شو جوبل شو تماشو له خلک راولي محفل ښکلی کوي په دې ازغزي ماحول کې تاله په مخونو خنداګانې راولي دا د دوی یو قصب دی هنر دی هنر دا هنر بل چا سره نشته اوس امن جرګه خیبر پښتونخوا د دې دپاره ډېر کوټلې ګامونه پورته کړي دي او هغه خواجه سرا چې هغې دپاره یو SOP تیاره کړې ده چې ښه منو بد هم نه منو دوی ورسره منلې ده اوس ګرانو کتونکو چې تماشې پې موږ بندې کړو نو حکومت وله څه وسایل ورکوي پیسې ورله ورکوي کورونه وله ورکوي په هسپتال کې خو په بیډ کې هم نه داخلوي پرایوټ روم به دوی ځان له آلریډي نیسي د پرایوټ روم خرچه بیا د خرچه ده خو دلته کې هسپتال کې چاته وی چېرې هغه زه کمرې ته ورځم یاره موږ ته اجازه نشته زه خو نه ورځم ورځه دا بې موره بې پلاره نه پلار مني نه مور مني نه رور مني زه په ړومبي ځل باندې زه خواجه سرا سره نه ناست یم نه ورغلی یم خو امن جرګې یو حصه یم کمال شاه باچا ته کریډ ورکوم چې هغه کله دا کوشش او خاصه شروع کړی نو مې خوشحاله شو نن مردان ته زه سپیشل راغلی په هغه ځای کې چې دې نه مخکې یو خواجه سرا وجل کېږي نن دوه خواجه سرا مرګي وستل کېږي په دې دنیا یې وه چې درې ګولۍ چې کوم دی دا خواجه سرا لګېدلې دې کې اوس هم ګولۍ پرتې دي بله خواجه سرا هم درته ښایو اوس ګرانو کتونکو تاسو خو یو خبره کوئ چې مړه دی ولې کوي دا پسه کوي او داسې به څنګه کېږي نو دې خواجه سرا کې ښه تعلیم یافته ښه اجره پاس او جومات پاس ښه په دین مینه دا ښه د خاندان خلکه د دوی رونه د دوی والدین د دوی ډېر په ښایي پای لیول کې ژوند کوي خو نه هغوی چې کوم دی تسلیموي نه معاشره تسلیموي نه هسپتال کې چې کوم دی عزت وي نو لکه ډېر ګران کار دی مومن مسلمان دی په دې لار راتلم او سوچونه مې کول چې خدایه زموږ په بچو کې هم چې کوم دی نو داسې راتلی شي نو دا به موږ څه کوو زه به په هغه کې پړی چوم لکه زه به ورسره څه کوم بیا زه د معاشرې هغه ځوانانو ته وایم هغه زناورو ته وایم هغه سنګدله خلکو ته وایم چې دا هم ستا رور کیدی شي ستا په کور کې هم کیدی شي ته دته په بد نظر مه ګوره ته په غلطو باندې دې ماغ ته کوه ده پسې ته چغې مه وخه د ده دا ژوند تا په کړمو کې اچولی دی ګرانو کتونکو زه پې ډېر محلس کولی شم په ګنټو ګنټو زه په دې باس کولی شم خو ځکه چې زه دا ډېر د لنډ نه سټډي کوم او په دې فخر کوم چې کوم ځای کې خواجه سرا وجلې شوي جوبل شوي اشتلې شوي نو په هغې به د ټولو مخکې ما ریپورټینګ کړي ښه په جار مې پرې ریپورټینګ کړی نن مې قسمت و دلته کې رالم پریکټیکلي درته ښیم دا وګورئ جې هغه سنګدله هغه رمونې چا چې په دې باندې ډزې کړي دي لکه هغه به نن څه سوچ کوي بېګا ګډېده نن دغه دی څنګه یې ګل یوسف زئی ته د کم ځای पंजाब के माँ पंजाब का है मुझे ये बताइए कहानी जरा आप रास्ते पे जा रहे थे कि फायरिंग आप प्रोग्राम करके अभी निकली गाड़ी की तरफ जा रही थी कितने साथी थे आप पीछे से हम तो 4-5 लोग थे अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे ना पीछे से फायरिंग की हम लोगों ने 5-6 लोग थे आपको 3 गोली लगी है जी FIR दर्ज किए हाँ गुरु ने की है क्या कहेंगे इस हवाले से इस मौका पे आप तो इस वक्त मौत की कश्मकश में है लेकिन फिर भी दिल पे तो जो बात तो होगी ना कुछ भी नहीं बस इंसाफ चाहिए क्या कहेंगे इस टाइम पे जो आप देख रहे हैं जब आप कहानी सो بس نم منګ بچ ته سو وایو بس منګ لاسو کې بنګړې دي منګ دغه لپټه ده نو بیا منګ وایو کو منګ کو لاسو ته تماچې ټوپکې واچو نو بیا خلک چې دا بدمعشان دي نو برای مهرباني لکه زموږ سره
گزاره وکړئ ظالمانو دا خو هم ستاسو کره هم پیدا کېدی شي او دا ستاسو د معاشري اجراګانې د بل ځای نه دي هم دې پښتنو نه پیدا دي خبره ورسېدې خو خبره دا ده ډېر زیاتې شوې دی زموږ پرون فنکشن څنګه راوتو نو एकदम څنګه ګاډي ته ورختو د ګاډي د لږ 2 منټو فاصله لږه لاره وه نو 2-3-1-5 هم دې فنکشن کې ولاړو دا خلکو اور دومره سترګې پټې شولې چې یو واته تماچې هغوی راواغېستلې نو په واتو تماچو کې هغو موږ باندې داسې ډزې وکړې که نه خدای پاک زه اوس په دې کپړو کې ولاړ یم ټایم دې شپږ 2 بجې دي پرون داسې نه زه په دې کپړو کې ځکه ولاړ یم چې انصاف نشته دی اوسه پورې زما ملزم ګرفتار نه شو اوسه پورې زما د اجراګانو صحیح ټریټمنټ نه کېږي په دغه وجه باندې چې موږ مظلوم خلک یو موږ ته څوک غټ نظر کې نه ګوري سپک نظر کې موږ ته ګوري مېره زه به دا خبره وکړم چې لکه زموږ چا سره نه دشمني شته دی زه منم چې زما اجراګانو غلط هم وي خو لیکن نه نن چې زموږ سره کم کار شوی دی دا ډېر ناجایز زما سره شوی ده اور د ما پیار پرون شپې شوی دی زما درخواست پرون شپې شوی دی پیار هم زما د شپې شوی دی اوس 5-6 بجې چې زما کم چې مجرم دی هغه نشته دی کسان معلوم دي کسان مونږ پیژنو مونږ ولا پتا کور هر څه لمبرې تصویران مونږ ولا هر څه ورکړي دي چې زما اجراګانو کې دا یوازې دا نه نو هر اجرا لګي مشر به ورسره ودرېږي نو زه مشر یم زه ورسره ولاړ یم زه د دې مور پلار یم د دې مور پلار حالانکې مور پلار کو سپورټ کوي که نه خو هغه به سره په دې به سپورټ کوي چې کپن دپن به ولکوي نور زی ذمهوار یم ولې ګډېږي زما سره ګټل زما سره کېږي خوړل څکل زما سره کېږي نو خامخا زه به ولاړه یم ستاسو نوم دی زما نوم پرې دی او د دې څه نوم؟ د دې نوم منت دی دا یو خبره وکړه که نه بد بم پکې وي لکه معاشره کې نوي کول چې کوم دی خلک دا ګوري چې نوي کول دوی په بلو اخته کړل که نه دا ټیم داسې دی چې دا خبره زه ونه کوم خو بیا هم کوم که نه ولې ډېر خلک به کمنټس کوي خبرې به کوي چې تاسو چې کوم دی عموما په دې معاشره کې ډېر بدخالي شروع کړی او زه به دا ووایم دا 5 ګوتې یو شانتې نه دي مونږ چې غلط کار کوو یا مونږ څه زیاتې کوو که نه نو مونږ کس ته وایو خیر دی مونږ خوله بنده کړو مونږ ورته وایو نه مونږ غلط یو تاسو سم یې خو لیکن مونږ دا خبره بار بار کوو تاسو سم یې مونږ غلط یو خو د هغې باوجود هم دا خلک مونږ باندې راسورېږي دغه شانتې مونږ باندې ډزې کوي پرون زه په خپله ذاتي بچوی یم د ما سره 2 اجراګان نور دي هغه بچوي دي دا ماشومان ولګېدل ورنه خو زما هم زه هم لګېدی شم خو بس خدای پاک الله په خپل کارونه باندې ښه پوهېږي آینده ستاسو څه لایحه عملي تاسو خو محفوظه نه یې خو تاسو دغه شانتې دی دا ډزې به باندې مونږ به دا ووایو زموږ حکومت چې دی که نه مونږ ته ډېر سپک ګوري سپک په دې وجه ګوري چې نن دا اجراګان ولګېدل بله ورځ به بیا ولګي بله ورځ به بیا ولګي حکومت له دا پکار دی چې داسې کسان روډ په غاړه باندې پانسي کول پکار دي پی ټی آی خو ستاسو حکومت دی لکه نه بالکل مونږ هر حکومت ډېر سپورټ کړی دی او دې ته دویم د خواجه سرو حکومت هم وایي دی حکومت ته که نه لکه مونږ خو به دا ووایو سرجي مونږ به انصاف ته خبره کړو مونږ انصاف غواړو چې کوم انسان مونږ له انصاف راکوي مونږ هغه سره یو چې داسې انسانانو له چې غلطي مونږ کې بالکل مونږ ته پانسي واچوئ بالکل مونږ منو چې مونږ کې غلطي ده مونږ پانسي کوي چې غلطي په دې خلکو کې او چې کوم غلط کار کړی دی هغه د روډ ته مخامخ دی پانسي کې دې خلکو ته وښیي چې حقیقت دی چې دا یو پښتون کې پښتنو ملک کې یو پښتون اجرا سره زیاتې شوی دی او ناجایزه ځکه مونږ پانسي کوو نو سبا له به داسې یو بل کس نه راپاسي سبا له به داسې یو کس بل نه راپاسي چې یا ډزو کې یا فنکشن خراب کی یا اجرا ته نقصان ورسېږي یا اجرا نه ویښته کټ یا اجرا بوزي په گاډي کې امن جرګي چې کومې سوپی تیار کړې تاسو په هغې باندې پوره کار کوئ که نه هغې نه خلاف هغې باندې شکر الحمدلله اوس هم دا دی لګیا یو مخکې به مونږ تاڼو ته بتلو کو په اسپتال کې به مونږ چغې چغارې وي شکر الحمدلله مونږ له امن جرګې والا ډېر هر څه کړي دي مونږ په یو رنګ باندې مونږ له هغو راغلي هم دي مونږ له هر څه کړي هم دي او اوس هله بیا هم کوي او مونږ د دې نه ډېر زیات متاثره یو امن جرګې والا مونږ بار بار وایو اور دغه کار به انشاءالله کیږي چې داسې خلک چې زیاتې کوي دا روډ په غاړه یا روډ په غاړه نه یو حجره کې دا پانسي کوي او دې نه د ویډیو وشي چې آینده لپاره داسې بېغیرته او داسې ناقابله خلک چې بیا دوباره نه راوځي ډزو له تاسو دلته کې دا مرګي پروت دی که نه 3 ګولۍ لګېدلې دي
خو ډېر ځوانان داسې وو چې زمونږ نه پیسې خوړلې دي زمونږ نه ډیمانډونه کړي دي هغې په دغه غوسه خپله دغه بالکل موږ د چا کور ته نه ځو چې ته راشه ماله خانه ور وټه کومه راشه ماله پیسې راکړه بل ته نه موږ چا کور ته نه ځو خلک موږ پسې راځي زمونږ پلانکي ځای کې واده دی راشئ موږ لاړ شو خوشحالي مناو کړو خو حالانکې د واده والا څه قصور نه کم کسان چې په میسج باندې کم کسان چې راشي یا بغیر موږ ویني یا څه بل څه موږ ویني په مووي ټیک ټاک باندې یا بل څه باندې راشي هسې دړه بړاس باندې وباسي په موږ ځکه وباسي چې موږ بې اثري یو په سم سړي دې ورشي نو ته به خدای را یاد شي دغه ځای کې به یو مخکې وژل شوي وو. په دغه هغه خو خیر هغه خو د خپله ذاتي مسله وه هغې ملګرې وه او زمونږ ما دې نه بیا هم تپوسونه کړي وو چې څه مسلې شته کو نشته دی خو زه په خپله د دې ګورو یم ذاتي د دې مسلې نشته دی اور دا الګ چې اوس پورې موږ پیار کړی دی او دې هلکان چې دی ګرفتار نه شو پولیس والا وختي راغلی وو لکه هر راغلی هغه هر څه وکړلو موږ بیا هم رنګ ورکو تاڼې والا وایي چې موږ داسې لاړو هغسې لاړو هلک نشته دی ته موږ له نمبر راکړه چې تا له موږ نمبر درکړو تا له موږ کوډ درکړو ته کمې خبرې تاڼېدار شي کمې خبرې ته پولیس والا شولي ته وردي څه لا اچوې بیا دا وردي ته موږ له راکړه چې موږ واچو تا له موږ کسان راولو بغیر لومه بغیر د کاډه بغیر د نمبره دا خو هر خبره کې دا خو نه ده په کار کوي چې ما ته نمبر راکړه تصویر راکړه نو بیا ته تاڼېدار سره شولې لبلې یا تاسو سره خو دنیا کانټیکټ تاسو سره دنیا رابطې دي د پولیس والو هر کتاڼې مر سره یو تاڼې مر سره رابطې یا ټیک تا چې دې دا رابطې دغه موږ لپاره استعمال کی نو دې پې سزي کم از کم موږ له دې خبرې حل راوباسي چې موږ چې چا کور ته نه ځو چې راشه موږ له پیسې راکړه زه دا خبره به وکړم چې موږ چا کور ته نه ځو چې موږ راشه پیسې راکړه دا خلک موږ پسې په خپله راځي په خپله راځي خو چې په خپله دې پیسې وخورې لکه هغه هم په پیسې چې درکړي دا خو څه بل مقصد له پیسې مخکې به خلکو به لکونه ورکړلې 50,000 80,000 هغه لکونه موږ اوسه پر ونه لیدلو دغه یا 2,000 یا 3,000 په هغې کې هم دا خلک چې دی تنګول دا تماشې دا تماشې او زمونږ چې نور خراسمنټ که نه نور خراسمنټ نور ډیمانډونه کوي ډیمانډونه خو کوي صفا خبره ډیمانډونه هم کېږي هر څه کېږي خو خبره دا ده موږ به دغه خبره وکړو چې موږ له دې اجراګانو انصاف پکار دی موږ له انصاف پکار دی ګرانو کتونکو نه هسپتال کې علاج هغه نه پولیس په مردان کې خواجه سرا بالکل غیر محفوظه دي هېڅ قسمه چې کوم دی هغوی ته تحفظ نشته یو شمېر ووژلي شو خبره ترې به کوو د دې مشرې سره خو موږ سره اوسئ